الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. سوال دا دی چې د کفارو بلادو ته او د مشرکینو بلادو ته سفر کول الته اقامت او سیده څه حکم لري؟ نو دې خبره کې تفصیل شته دی. عام طور سره دغه بلادو کې اوسېدو کې او الته اقامت کولو کې او سفر کولو کې ډېر اضرار او ضررونه دي. یو خدا دی چې شرک او کفر عامي، نو سړی دا ویني دارنګه عام ګناهونه ښکاره وي، زنا، شراب، حرام خوري، لواطت، هر قسمه بد اخلاقی په دغه ممالکو کې او بلادو کې بالکل ښکاره وي. نو د انسان په اخلاقو باندې، دغه د بچو په اخلاقو باندې ډېر لوی غلط اثر غورځي. ډېر خلک مونږ داسې اورېدلي دي، لیدلیم دي چې ښه دیندار خلکو دغه بلادو ته سفر کړی دي، نو بیا واپس په هغه دیندارۍ او ایمان سره واپس نه دي راغلي، بلکې ډېر تبدیلی پکې راغلي او ډېر اضرار سره مخامخ شوي. عقیدوي کمزورۍ هم پکې راغلي، اخلاقي هم پکې راغلي وي، منکراتو کې هم پروا نه کوي، د پردې او دارنګې اسلامي شاعر او هیڅ خیال بیا نه ساتي. نو لہذا بلا ضرورت د بلادو ته تګ دا ډېر ضررونه او فسادونه لري. دیو جن الله رب العزت په خپل کتاب کې قرآن کریم کې سورۃ النساء کې فرمایي 99 آیات کې ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا. هغه کسان چې ارواح داغینه ملائک د مرګ قبض کوي په داسې حال کې چې ظالمانی په هجرت نه کولو سره او په دار کفر کې اوسېدو سره او د اسلام په شاعر او په دین باندې عمل نه کولو سره، نو ملائک ورته وي تاسو په کم حالت کې وي؟ نو دوی ورته وي مونږ کمزوري وو په بلادو د مشرکانو کفارو کې. نو ملائک ورته د مرګ په وخت کې وي د الله ځمکه فراخه نه وه چې تاسو هجرت کړی وي، نورو ځایونو ته تللی وي او هلته هم د الله په دین باندې عمل کړی وي. نو دغه خلکو عذر مقبول نه دی، بلکې د دې کسانو ځای جهنم دی او جهنم ته به ځي. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله د دې آیت د لاندې وی هذه الآیة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الحجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية. ودا آیت عام دی په باره د هغه چا کې چې د مشرکانو کافرانو په منځ کې اوسیږي او دی قادری په دې باندې چې د هجرت وکړي، دغه ملک نه لاړ شي او دغه ملک کې د قدرت نه لري چې په دین باندې عمل وکړي، نو دی ظالم دی په خپل ځان باندې او مرتکب د حرامو دی په اجماع سره او په نص د آیت سره. لہذا دې بلادو ته سفر کول خاص کر په داسې حال کې چې سړي سره علم د دین پوره نه وي، بصیرت نی، دینداری نی، نو ډېر اضرار دي پکې. دیو جنا حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین. ابو داود او ترمذی نسائی کې دا روایت د سننو روایت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه بیزار د هر هغه مسلمان نه چې هغه د مشرکانو په منځ کې اوسیږي، د کافرانو په منځ کې اوسیږي. البته یو څو شرایط دي چې د هغې په بنا باندې سړی اوسېدی شي. اول دا دی چې انسان سره داسې علم وي چې په هغې سره دی د کفارو شبهات دفع کولی شي، دته د دین په باره کې شبهات چې د ایمان په باره کې، د الله په باره کې، د رسول په باره کې، د قرآن په باره کې، د آخرت په باره کې، نو د سره دومره بصیرت وي چې دی پې د هغې شبهات دفع کولی شي. دویم دا دی چې د سره داسې ایمان او دینداري وي او داسې تقوا پکې وي چې دغه ځای کې کم شهوات او خواهشات دي د هغې نه ځان منې کوي د حرامو نه، ځکه دغه ممالکو کې حرام کارونه ډېر زیات دي، د شرک او کفر نه علاوه زنا، شراب نوشي او حرام خوراکونه او نور محرمات دا ټول عام دي او بد اخلاقی. دارنګې بل دریم شرط دا دی چې انسان دې بلادو ته د سفر دپاره محتاجي، یعنی د یو انسان احتیاج راغلی، مثال تجارت دپاره ځي، علاج معالجې دپاره ځي، هلته یو کاروبار دپاره ځي،
یا دارنګ تعلیم علم زکول د پاره زی مستقل اقامت نه کول غواړي د خپل ضرورت په بنا باندې ال تتل دي یا یو ځای کې د بلاد اسلامیو کې امن نشته ورته مال ته جان ته او دین ته امن نشته دغه بلادو کې دته امن دی دې ته امن دی نو لکه دین باندې عمل کولی شي پکې منظم کولی شي عبادت هم کولی شي او جانی مالی امن ورتوي لکه صحابه حبشه ته هجرت کړي او هغه وخت کې حبشه دارالکفر هل توسد زکه هغه دارالامن نو دارنګ دې حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه بریمه دا غچانه چې د مشرکانو کافرانو په منځ کې اوسېږي یقیمو دا دلیل دی په دې باندې چې په طریقې د دوام سره اوسېږي د رجوع اراده نه وي مطلق اقامت حرام نه دی ځکه دا حدیث محمول لی په یو خاص واقع باندې چې کوم ابو داود او نورو کتابونو راوړی دا چې څه کسانو هغې اسلام راوړی او دارالحرب کې اوسېدل مسلمانانو چې کله معرکه راغله نو دوی د هغې سره کفارو سره قتل شو نو نبي صلی الله علیه وسلم د هغې د وینو نه برات وکړو او دا یې وویل چې مجاهدینو باندې لازم نه دي د دې دیت او نه مجاهدینو باندې د دې ګناه شته دی او حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې شپږم جلد کې وایي هذا محمول على من لم يأمن على دينه دا حدیث محمول لانا بریء من كل مسلم په هغه چا باندې چې هغه د دین په باره کې په امن کې نه وي د فتنو نه د بېدینۍ نه او د حرامو نه په امن کې نه وي نو دا د هغې په باره کې انا بریء د هغې په باره کې دی اوس یو سړی دعوت دپاره لاړو د فتنې نه په امن کې دی تجارت دپاره لاړو حلال تجارت کوي هلته مزدوري کوي کار کوي یا تعلیم کوي یا علاج کوي نو او سره د دې نه چې فتنو نه دی په امن کې د سره دینداري وي د سره دومره علم وي چې د کفارو دغه شبهاتو نه ځان ساتي د خواهشاتو نه ځان ساتي او احتیاج کوي او بیا د رجوع اراده لري انشاءالله په دې شرایطو باندې بیا